چې سکندر اعظم پر خط رالیږي چې ته افغانستان ته لاړې او تا فتح ونه کړه ولې یو لس کسه راولېږه لس کسانې ورله لېږلي وي نو هغه ترنه تپوس کوي چې تاسو کې مشر کم یو دی یو پاسېد وی زه مشر یم ما فلانی جنگ کې فتح کړې ده ما فلانی جنگ کې مړانه کړې ده بل پاسېد وی زه مشر یم ما فلانه ځای فتح کړی دی ما فلانه کار کړی دی بل پاسې وی زیما لس تنه و یوم پاتې نشو سکندر اعظم ته مور خط راولېږه وی داسې قوم نه پشاشه چې هر یو د لیډینګ او د مشرت دعوه کوي او هر یو ځان ته کمانډر او هر یو ځان ته جرنیل وایي د پښتنو مشرانو د بزدلای خبره مه کوئ نه زه غلام یم نه زما قوم غلام دی کم قوم چې هغه غلامي نه قبلوي چرې هغه غلام نشي کېدی غلام هغه څوکي چې هغه خپله خبره ازاده نشي کولی الحمدلله موږ داسې قوم یو چې هم مسلمانان یو هم پښتانه یو خپله خبره په هر ډګر او په هر میدان او هر ځای کوو او ازادې کوو خو یو خبره ده دا پښتانه یو کول غواړي کله چې دا پښتون یو ځای شي د منځه دا نښې او خرنډان لرې شي دا به یو مضبوط قوتي او د دې خراسان نه به د اسلام بیا یو ځل جنډې اوچتېږي او انشاءالله په ټوله ملک او په ټوله دنیا باندې به دی حکمرانی کوي او دا یو دور را روان دی همت مه غورځوئ خپل کار وکئ مخکې ځئ